او په دې ورځ باندې مونږ مسلمان الله کور ته لاړ شو، واعظ و نصیحت واورو د علماو له خولو نه. نو مونږه ټوله هفته بیا پې باندې چارج یو. کوشش کوئ تقریر په وخت باندې چې ښه په توجه سره تقریر اورئ، نو انشاءالله ډېر څه به درته میلاویږي. راتلونکو تلونکو ته ځان مشغولولو سره د تقریر چې کوم برکات وي هغه ضایع کېدا خطره وي، نو په توجه سره اورئ. حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه ډېر غټ ولی الله تیر شوی دی. د یو حکایت ذکر کوي د حضرت عیسی علیه السلام. فرمای دی الله قدردان نبی حضرت عیسی علیه السلام یو ورځ یوې علاقې باندې راغی. څه ګوري چې د هغې علاقې انسانان، زناور، مرغان، حشرات ارض دا هر څه په ځمکه باندې مړه پراته دي. د الله قدردان نبی حضرت عیسی علیه السلام آواز ورکړو، اے خلکو دا څنګه تاسو سره وشوه؟ په دې کې لږ ټیم بعد یو مړي آواز وکړو، و اے د الله نبی د ستا سلام په جواب کې وعلیکم السلام، قربان مونږ د الله په عذاب کې گیر شو. وی څنګه د ستاسو الله په عذاب کې گیر شوي؟ وی دوه وجو په وجه سره. دوه وجه څه شی وي؟ وی یوه وجه دا وه چې مونږ د خپل رب نافرمانیانې کولې. رب چې څه احکام دي، څه خبرې دي، هغه مونږه نه منلې. او دویمه وجه دا وه ای د الله قدردان نبی چې مونږ دنیا سره محبت ډیر کولو. وی څنګه تاسو د الله نافرمانیانې کولې او څنګه تاسو دنیا سره محبت کولو؟ وی ای د الله نبی مونږ داسې الله نافرمانیانې کولې کوم چې د الله احکام دي هغې ته مونږ شا ګرځولې وه. هغه مونږ په خپل ورځ او شپه کې په خپل ځان باندې نه لاګو کول. او څنګه مو دنیا سره محبت کولو؟ وی داسې مو دنیا سره محبت کولو چې د دنیا ګټه به مونږ ته میلاو شو، مال و دولت به مونږ ته میلاو شو، بې حده به خوشحاله. او کله به چې مونږ ته نقصان وشو، تاوان به وشو، مونږ ته به څه رنج تکلیف را ورسېدو، نو مونږ به برداشت نه بار شو. بس په دې دنیا مینه کې مونږ شپه کړله او بیا ورځ مونږ په مقام غی کې کړه. حضرت عیسی علیه السلام ورته فرمای مقام غی څه شی دی؟ وی دا سجیل دی. وی سجیل څه شی دی؟ وی دا د عذاب په ایسو کې یوه ایسه دی. د دنیا کم اور چې څومره اور دی دا ټول ورته راغونډ کې، نو هغه د دې عذاب د دې اور یوه حصه یوه کړۍ ګرځېږي. مونږ په داسې عذاب کې په داسې اور کې گرفتار یو. حضرت عیسی علیه السلام ورته فرمایي صاحب ته ما سره خبرې کړه او دا نور خبرې ولې نه کوي؟ وی دا نور هم تا سره خبرې کول غواړي خو خبرې کولی نشي. حضرت وهب بن منبه رحمت الله علیه فرمایي حضرت عیسی علیه السلام ورته فرمایل څنګه خبرې نشي کولای؟ وی د دې ټولو خلکو په خوله کې د اور پړي دي، پړي اور پړو په وجه سره د دوی خولې راکاږلی شوي دي، دوی خبرې نشي کولای او په خولو یې اور بل دی. وی ته ولې خبرې کې؟ وی زه هم د یو ویښته په شان د اور رسۍ باندې رازوړند یم، خو خوله مې بچ دی، ځکه خبرې کوم دا پته نشته چې زه به ورغزار شم دوزخ ته که زه به بری شم ښکته کې. ما عزتمندو حضرت عیسی علیه السلام چې دا دردناک منظر وکتلو، خپل حوارین ملګري ورسره د الله قدردان نبی حضرت عیسی علیه السلام ورته فرمای ای زما ملګرو سپینې پاکې اوبه څښئ، ای زما ملګرو په ګیا باندې ګزاره کوئ،
د دنیا معمولی خوراک کوئ او بیا چې سملی نو په ډیران باندې سپو سره سملی لپاره د دې چې آخرت منازل مو بیا آسان شي. یاد وساتئ ما عزت مندو، دنیا چې دی دنیا له دون نه دی. دون مطلب کیږي قرابت، نزدېکت. چونکې دا له آخرت نه مخکې دا را نږدې ده، دې له وجې نه دې ژوند زموږ ته دنیا ویلی کیږي. دا زمونږ دنیا دی، زمونږ چې کوم ژوند دی دا زمونږ دنیا دی. کوم مال و متاع دی، ساز و سامان دی، دې ته دنیا ویلی کیږي. یوه وجه دا علماو بیان کړی چې دنیا ته دنیا ځکه وایي چې دا دنیا چې دی دا د انسان زړه ته نږدې وي، دې له وجې دې ته دنیا ویلی کیږي. الله فرمای الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وی د مال کثرت تاسو هلاک کړئ تر دې پورې چې قبرو خلو ته ورسولی. دنیا انسان نه پرېږدئ. نبی علیہ السلام فرمای الحریصان لا یشبعان. دوه حریصه، دوه وږي سړي چې دي دا به ماړه نشي. فرمای حریص الدنیا و حریص العلم. یو د دنیا حریص دی، یو د علم حریص دی. که د دنیا حریص ته نبی علیہ السلام فرمای دوه کندې د سرو ورکې، فرمای دی به د درېمې هم تمه کوي. الله اکبر. خو ما عزتمندو دې نه چې څو انسان په سایډ شو هغه انسان کامیاب دی. زمونږ اسلاف څنګه و؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د خلافت نه مخکې عجیبه ژوند و، خو کله چې خلیفه شو بوج په سر راغی، د مسلمانو باچا شو، نو ده به یوه ورځ زیتون تیل چې دی دې سره ډوډۍ خوړله، یوه ورځ به د مسورو دال خوړل، یوه ورځ به د غوښه خوړله. خو به داسې نه و چې څنګه مونږ خورو. حضرت یونس بن شیب فرمایي، یونس بن شیب وی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مخې ته چې ناست وي او د کمیس باسلی و، دومره کمزوری دومره لاغر و چې که تا یې د پختې شمارلې نو بغیر د ګوتې وروړلو تا د پختې شمارلی شوې. داسې زمونږ بادشاهانو دومره کمزوری و. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه مسورو دال بیا خوښول. مسورو دال چې دی دا نبی علیہ السلام فرمای خورئ، په معدې بوج کم راولوي، او فرمای دا د اویا انبیاء علیهم السلام سنت دی. اویا انبیاء علیهم السلام مسورو دال خوړلی دي. نو ما عزتمندو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړه چې ته د مسورو دال ولې خورې؟ وی ځکه خورمه چې دا په خېټې بوج نه راولی او ما ته زما رب په عبادت کې پوره فرق وي چې دا وخورمه، دې لجاته زه دا خورمه. د وخت بادشاه یو مونږ څنګه یو، زمونږ زندگی څنګه دی، زمونږ کیفیات څنګه دي، زمونږ حالات څنګه دي. ما عزتمندو حضرت علی خواص رحمت الله علیه فرمای وی دا دنیا چې دی دا د شیطان لور دی. دا دنیا دا د شیطان لور دی او دې سره محبت کوونکی دا د شیطان زوم دی. او فرمای چې څوک محبت سره کوي شیطان د کور ته بار بار ځي راځي. خر خو سړي له ورځي، فرمای دا د خواته بار بار ځي راځي. نو څوک هم چې شیطان له ځان نه سیټ کول غواړي، حضرت علی خواص رحمت الله علیه فرمای له دنیا نه بیا کناره کشي اختیار کړي. شیطان خپل سخر ما جوړوي. حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمای په ورځ د محشر یوه بلا په شان ښځه به راپورته شي. فرمای ډېره هیبت ناکه رنګه به وي او د دې د غاښونه به بهر ته پراته وي. اعلان به وشي ای اهل محشر دا پیژنئ. خلق په وایي حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمای یا الله د دې نه پیژندل مونږ ته ښه دي، د دې نه پیژندل مونږ ته ښه دي چې دا مونږ اړو پیژنو نه. دا هیبتناکه چهره
ورته وبه ویلی شي چې دا دنیا دی، هغه دنیا چې تاسو پې نازېدی، هغه دنیا چې تا موټر په صورت کې اخیستې وه، هغه دنیا چې تا بنګلې په شکل کې اخیستې وه، هغه دنیا چې کاروبار په صورت کې تا دې ته هر څه ویلي وه، هغه دنیا چې تا دې دپاره مړی کړي، دا هغه د ستا دنیا دی چې دې له جهته به تا مسلمان سره حسد کولو، دا هغه دنیا ده چې دې له جهته تا په معاشره کې بد عملي راوستې وه، دا هغه دنیا ده چې دې دنیا په سبب سره تا دنیا کې مختلف قسمه ګناهونه کول چې دا دنیا تا سره وه. حکم به وشي ای فرشتو وینیسئ جهنم ته غوځار کړئ. حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمایي دا دنیا چې د بلا په شکل کې وي، ښځې په شکل کې وي، دا به وایي یا ربه صرف زه هغه هم را سره کې که نه، کوم چې ما سره محبت کړی دی، کوم چې زه ځان ته کړی وم، کوم چې ما ځان ته کړي هغه هم ما سره کې. نو حضرت فضیل بن عیاض رحمت الله علیه فرمایي الله به ورته وفرمایي څومره دنیاداری چې دي فرشتو راوینیسئ او جهنم ته غوځار کړئ. الله فرمایي انما الحیات الدنیا، فرمایي بېشکه دا دنیا ژوند چې دی الا، فرمایي دا نه دی الا مگر لعب ولهو، دا یو لبې او کیل کود دی، دا یو کیل کود دی، یو ټوکې مسخرې دی. الله محبوب فرمایي د ماشومانو اوه خصلتونه ماته خوښ دي، د ماشومانو اوه عادتونه ماته خوښ دي. فرمایي په هغې کې یو دا دی چې ماشومان کله په جنگ شي نو 2 منټو بعد ورته ګوري دوی بیا خپل منځ کې ناست وي لوبې کوي، دوی په زړه کې کینه نه ساتي، دوی په زړه کې بغض نه ساتي. او فرمایي تاسو ګورئ نه دا ماشومان چې په شګو کې لوبې کوي او ځان له کوټې جوړې کړي او سړکونه جوړ کړي او ګاډي پې روان کړي، خو کله چې ځي نو بیا خپه پې باندې راکاږي، پوهیږي نه خو خپه پې باندې راکاږي. فرمایي دا ماشومان موږ ته دا پیغام راکوي چې دا دنیا چې دی په دې خپه راکاږل دي دا به پاته کېږي، دا به چا سره هم نه ځي. وایي د ماشومانو ماته دا عادتونه چې دي دا خوښ دي او زه خوښومه. ما عزتمندو قدرمندو الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الدنیا او ملعونة، دنیا چې دی دا لعنت کړلې شوې ده. او فرمایي ای خلکو دې دنیا الله په نس باندې د یو ماشي برابر حیثیت نشته دی چې پیدا کړی د الله ورکتلی نه دی. او فرمایي کوي نو دې دنیا کې به کافر ته یو ساس کوي اوبه هم څکلو دپاره نه وي ورکړی خو حیثیت یې نشته دی. فرمایي تاسو د دنیا د خلکو په مال باندې مه دوکه کیږئ. قرآن کې الله فرمایي چې دا ګرځي په بازارونو کې، قرآن کې الله صفا الفاظو کې فرمایي وایي د دې خلکو دا سکون، د دې خلکو دا اطمینان، د دې خلکو دا عیش و عشرت باندې تاسو مخه په دې باندې مخ کېږئ چې دا په حق دي. نه، فرمایي دا لږ دی، متاع قلیل، دا لږ ساز و سامان دی بیا به ختم شي. ای انسانه چې څنګه ته یوازې دنیا ته راغلی دقسې به یوازې له دنیا نه ځې. مثال کې طور پر زه تاسو ته یو مثال بیانوم. یو سړی وریجې ډېرې زیاتې خوښوي، بریاني ډېره زیاته خوښوي، ده تر مخه د دیګ پوخ کړلو او د زړه غواړي چې زه دا ټول دیګ وخورم. دی دا ټول دیګ خوړلی شي؟ تاسو نه تپوس کوم خوړلی شي؟ نشي خوړلی. دا دنیا چې دا مونږ منډې ورپسې وهو که نه او دومره خلکو جمع کړې ده چې د دوی اولادونه یې نشي ختمولی، د اولادونه یې نشي ختمولی. 24 ګنټې دنیا دی. د دغه سړي مثال هم دا دی چې څنګه په دې بریاني دیګ کې یو پلیټ یا 2 پلیټه یا زیات نه زیاته 3 پلیټه به دی وخوري، پوره دیګ نشي خوړلی. زړه یې غواړي چې دا پوره دیګ مې خوړلی. دغسې سړی وایي چې دا کل دنیا یې ما شوې وه، خو دا کل دنیا یې که د شي هم دی څه نشي پې کولی ځکه چې پاته دی. دا دنیا له انسان نه پاته دی. نو فرمایي تاسو فقر اختیار کوئ، تاسو عجز اختیار کوئ، تاسو دنیا نه بې رغبتي اختیار کوئ. زمونږ خو بس مسلمان ته وګوره سهار چې راپاسې بس کاروبار منډې دي،
تر ماښامه پورې کاروبار منډې دي، نه خلک یخ ته ګوري، نه خلک ګرمۍ ته ګوري، نه خلک شپې ته ګوري، نه خلک بارانه ته ګوري 24 غنټې که جمع مونځ لاړ شي پروا نشته دی. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم صحابه دې دنیا نه څومره لرې ساتل. یو ځل نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم په یو ځای باندې ګزران وشو، یو د ګنبد په شان باندې کور جوړو. تپوس یې وکړو دا یې چا کور دی؟ وایي قربان دا د فلاني صحابي کور دی. بس په مخ یې رنج و ملال راغی، خفګان یې په مخ باندې راغی چې زما صحابي او دی داسې کور جوړی. سر یې ښکته کړو روان شو. چې کله لاړو صحابه هغه پسې ورغو، فلاني تا داسې کور جوړ کړی، ته خبرې الله محبوب دا شی نه کړو خوښ، الله محبوب دې ستا کور په وجه سره مخ باندې رنج و ملال راغی. صحابي وایي ښه زما محبوب زما د کور له لاسه خفه شو، تپوسونه نه کوي. بس ګینتري او شیزونه پسې راواخیستو، ټول کور یې وران کړو چې زما محبوب پې خفه کېږي، داسې کور ما ته حاجت نشته دی. او زمونږ څه کوو مسلمان، عمر تیر شو په دې کور جوړولو باندې، خپل اولاد مستقبل ښایسته کولو باندې، خو د خپل مستقبل فکر نشته، د خپل فیوچر فکر نشته. اولاد فکر صحیح کو، اولاد فکر اخیستی. خیر دی که مونځ قضا کی، خیر دی که دی قرآنونه وایي، که دی قرآنونه پیژني. زه بار بار دا خلکو ته یم ګوره مونږ په دنیا کې دومره ډوب شوي خلکو عمرونه دومره شو، زمانو راسې لکه مونږ چې 7 کاله ماشوم شي بس له دې عمر نه مونځ شروع کی. شریعت حکم هم دا دی او بس ټول عمر مونځ کوي تر دې پورې چې دی مړ شي. خو ده ته دا پته نه لګي چې زه څه وایم، التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی. صاحبه ته څه وایې؟ انا یو کافر تپوس وکړي چې ته په تشهد کښېنې ته څه وایې؟ یاره جي ما ته خو پته نشته دی. ته خپل رب سره هغه واحد حقیقي ذات چې دی واجب الوجود او عدم محال دی، وحده لا شریک ذات ته واجب الوجود عدم محال دی، هغه ذات عبادت کوي او تا ته پته نه چې ته څه وایې ورته. اے انسانه ته په دنیا کې دومره ډوب شوی پریکټیکل. بیا مونځ مونږ کو یو رسم مو جوړ کړی دی خو ځان نه ترې خبرو. بیا قرآن کې مونځ نه زیات ذکر الله رب کریم د وراثت کړی دی. زمونږ چې ډېر خلک دی چې وراثت خبرې کیا نو خفه کېږي. یوه مسله اصحاب فروز 12 کسانو ذکر قرآن کړی ده، باقاعده یو ذکر کړی دی. وراثت نه ځان نه خبرو. نبی علیہ السلام فرمایي نیم علم وراثت ته، خو ځکه ځان نه خبرو سبا بیا خور لور ته حصه ورکو. نبی علیہ السلام فرمایي وی څوک چې د چا یوې ولیشتې برابر ځمکه قبضه کی، خور یا لور حق ته سره کېدو نه دی کړو ور، رور حق کېدو نه دی کړو ور. فرمایي دې ځمکې نه واله تر دې ته پورې چې څومره ځمکه دی دا ټول بوج به الله اوچت کړي او د قبر کې به د په سر کېږدي او دا به قیامت کې هم دقسې وي. دومره سخت جرم دی. زمونږ مسلمان نه پې راځي. یعنی زمونږ پریکټیکل په ژوند کې داسې معاملات دي که نه چې نه هغه زمونږ علما بیانوي نه مونږ هغې تپوس کوو.